دا نبی علیہ السلام مبارک دا حالات و بیان شروع دے مکہ مکرمہ کی چی سمرہ دا کافرو دا طرف نبی علیہ السلام تا تکلیفون شروع شو مرگرو تے تکلیفون شروع شو نو دا اللہ دا طرف نم مہربانے شروع شو دا سمنا دا چتا دی دا اللہ دا دین خدمت کے دا اللہ کار دے کے او تا تا دی تکلیف ملاوی گی او اللہ دی مدد انکی اللہ ہم مدد کی نو طائف تا نبی علیہ السلام لار مرگرو تے تکلیفون او رسیدل مرگرو حبشے تا ہجرتون اکلل مدینہ شریفے تا باز مرگری لارل نو اللہ پاک نبی علیہ السلام لا پا دولسم کال دا نبوت باندے یو ډیر لوی انعام ورک دا سے انعام ورک چې په مخ د ځمکه دا انعام یو پیغمبر ته نه دی ورکړی شوی او هغه انعام د الله د طرف نه څه شی دی هغې ته د معراج د سفر انعام وایي چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته او جنتون او د دنیا د ملکوت او بر د اسمانونو عظیم الشان سفر پر نبی علیہ السلام او شو تاریخ کے لگے اختلاف شترے کیونکہ اگر زمانہ کے خود تاریخون نو د لیکلو رواجم کمو نو پسن کے پا تاریخ کے اختلاف شتا سوک د نبوت پینزم کال یادئی سوک د ہجرت ندرے کال مخ کے یادئی علماء چکم تحقیق کرے دن واغدا دے کہ دا دا معراج سفر دا نبی علیہ السلام دا ابو طالب درک چکل بن شوی دا غین پس شوی دے او دا اغا وقت شوی دے چی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شوی وا نو علماء چکم تحقیق کرے دن دا غین معلومی گی چے دولسم کال دا نبوت و یا دا ہجرت ندرے کال مخ کے تقریباً علماء وی چې د زبرګ میاشت او 20م تاریخ باندې د حضور پاک د لوی سفر شوی دی نبی علیہ السلام د تر کورو د تر د لور کورو د ام هانه او پاغه کې دو ویملاستو مده کې د ما د کوټې دا چت چرینو دا کولاو شو برا او چې چت سنگ کولاو شو نو پاغه جبرئیل علیہ السلام را کوس شو او دے پاس اولم او چه پاس سنگے پاس اولم نوراتے وی رازا او ماتے تپوسو کووے چنن رد چنن تالا خدای پاک پنن شپکے تالا خدای پاک اغا شرافت درکئی چې پنن شپه کې خدای پاک تعالی هغه شرافت درکئی چې ستانه مخکې یو پیغمبر لمدا شرافت دی ورکړي د عزت نو زه په دروازه راوستم علماء وایي چې جبرئیل علیہ السلام په چت ولې راکودې د چت ورته ولې وشلېده او په هغې راکوز شو نو دې کې د الله یو څو حکمتونه دي یو پکې دو چې دې ته اشاره ورکړي چې سفر دې بره دی او دویم دې خبرې ته اشاره ورکړي نبی علیہ السلام ته وایي چې ګورې زما طاقت شته څنګه چې تا ولیدل چې دا چت کولاو شو بیا بند شو او جبرئیل علیہ السلام ته راکوز شو د دنیا چت خو چې یو ځل اوس پړدلی شي یا لرګي اخوا شي نو خو بیا هغسې نه ورځي اخو لوی محنت غواړي څنګه تا ولیدو چې دا چت دا کولاو شو او جبرئیل علیہ السلام ته راکوز شو دا چت بیا بند شو برابر شو دا یو ناشنا کارو شو دغه رنګې د اسمان په دې چت به ته ورخیږې دا به کولاویږي او بیا به بندیږي او د یو ناشنا سفر به پتا کیږي وی په دروازه راوستلم او بیت الله شریف ته راوستم بیت الله شریف چې کوم ایسره حتوی موته وای
د بیت الله نه بهر لږ ځای پاتې دی هغې حتویم ته یې زه دننه کړم او زما سینې اوشلوله شق صدر چې ورته وایي تاسو ته ما مخکې ویلي دي شق صدر سینې راله وشلوله او زما زړی راوویسته او زما زړی د زمزم په اوبو باندې ووینځه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو په هغې کې علم او ایمان نه ډکه وه هغې زما په دې سینه کې ور واچوله زما رګونه پې ډک شو او بیا زما پریشن ختم شو سینه مې برابر شوه دا شق صدر د نبی علیہ السلام ولی کیږي دا یو لوی سفر دی دا پیغمبرانو ملاقات دی او بیا د الله ملاقات دی نو چې د زړه قوت او طاقت پیدا شي غبراهټ یره ختم شي او سستی د زړه ختم شي او زړه کې قوت او طاقت پیدا شي نو وی دې نه پس یو څاروي راته ودرو هغې ته براق وایي براق ورته ولې وایي لکه د برېښنا په شان د ده مزل و وی دې څاروي به هغه ځای کې خپله خپی خوده چې کوم ځای به نظر لګېده دا تیز سفر دی یا لکه سرمنې تکه سپینه وه لکه د برېښنا په شانتې پړقېدله هغه څاروی یې راته ودرو د خر نه اوچت و د قچر نه لږ راکوټې و وایي چې کله زه په هغه براق باندې ختېدم نو هغه براق داسې مستی وکړه لکه یو څاروي باندې څوک سورېږي او هغه څاروي مستی وکړي داسې مستی یې وکړه نو حضرت جبریل علیه السلام ورته هغه براق ته وایي چې ابي محمد صلی الله علیه وسلم تفعل هکذا ته د نبی علیه السلام نوم یې واغه چې هغه سره دا چل کې قسم دې کړه د نه بهتر انسان پتا مخکې سورلي کړي یا در باندې رستو څوک سور شي نو وی چې دا خبره براق اورېده فرفض عرقا نو خولې ته وبهدې او سیوطي صاحب لیکلی دي چې براق خبرې جبریل علیہ السلام وسره خبرې کوي براق هم خبرې کوي دا د پیغمبر معجزه ده براق دا خبره وکړه چې زه د درخواست لرم هغه څه دي ادا چې زه په دې دنیا کې الله د نبی علیہ السلام د سورلی دپاره منتخب کړم نو دا مې درخواست دی چې جنت کې هم زه د نبی علیہ السلام د سورلی دپاره منتخب شم چې دې ما قبول کړي د جنت د سورلی دپاره نو نبی علیہ السلام یې بالکل ما ته ستا دا خبره مقبوله ده او که ماله خدای جنت کې څاروی راکوي نو زه به ستا مطالبه به کوم ته زما د طرف نه قبولي هغه عام څاروی و لکه څنګه چې عام څاروي دي خو د پیغمبر علیه السلام خو دا موجوده ده چې حیوانات هم ورسره خبرې کړي دي بعضې خلکو په دې پوسټرو کې ځای په ځای یو تصویر جوړ کړی دی د براق او په کورونو کې هم خلکو دا تصویرونه لګولي دي د ښځې تصویر یې جوړ کړی دی مخ یې د ښځې وي او وزر یې وله جوړې کړي دي او لاندې خپې او ملی وله او لکې وله دا اس جوړه کړې ده دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده یو خو هغه براق ما سوا د نبی علیہ السلام او د جبریل علیہ السلام نه بل چا لیدلی نه دی دا تصویر ولا چا وویسته نه هغه زمانه کې تصویر رواج او نه د هغې مخ د ښځې و دا خو د پیغمبر علیہ السلام په شان کې ډېره غټه ګستاخي ده یو خشته ښځې مخ یې وله جوړ کړی دی او پیغمبر علیہ السلام به په داسې سورلی سورلي کوي چې به د ښځې په مخ باندې وي دا ډېره لویه ګستاخي ده د حضور پاک په شان کې نو که چا هم په کور کې داسې قسمه تصویر وي نو هغه لرې کې وشلوې په کورونو کې مه ساتئ ګناه هم ده ناروا هم دي دروغ هم دي او د حضور پاک په شان کې ګستاخي هم ده یا بعضې تصویرونو کې به تاسو وینئ اختصر په دې دغه کې موبایلو کې هم خلکو سره د پیغمبر علیہ السلام د قبر نقشې چا جوړې کړې دي غټ قبر یې جوړ کړی دی
او پیشین غلاف د پاسه چوری دی ولاندې ورته د نبی علیہ السلام قبر لیکلی دی دم دروغ دی د حضور پاک قبر بالکل مضبوط دیوال کې دننه بند دی هیڅ چاته پته نه لګي سعودي بادشاه هم نشي وردننه کېدی هغه دیوال لاندې سیکه ده او بره مضبوط دیوال دی کړکۍ پکې نشته سوړه پکې نشته په هغې غلاف پروت دی او د هغې دیوال نه لرې بیا یو بل دیوال ته و د هغې کې جنګله ده نو دا د بهر بادشاهان چې ورشي د دې جنګلې والا دیوال نه وردن نشي د هغه دواړو دیوالونو منځ کې ودرېږي دوه دیواله دي یو بار د هغې کې سیخونه دي پنجره د جنګله ده او یو د قبر مبارک نه بل دیوال تاو دی ښه مضبوط نو د هغه دواړو دیوالونو منځ کې دا بادشاهان وردن نشي قبر مبارک چې کوم دی هغې نه غټ مضبوط دیوال تاو دی نه پکې سوړه شته نه پکې کړکۍ شته او ما یو نوی تاریخ د مدینې منورې راوړی یو عالم لیکلی دی هغې اوس هم په دې اختلاف کړي چې د پیغمبر علیه السلام د قبرونو شکل څنګه دی حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو چې دا تصویرونه خلکو اخیستل نو بیا د تاریخ دانان پکې اوس اختلاف ولی کوي اوسني تاریخ دانان هم وایي چې داسې دی او څوک وایي داسې دی او څوک وایي هغه زاړه د زړو روایاتو په بنیاد باندې هغوی فیصلې کوي اس پتہ چاہتا دے لگی برن گنبت مبارک مکمل بند دی نو دا بعض خلقو پردی سیزونه جوړ کړي یا د پیغمبرانو بعض خلقو فلمونه جوړ کړي د یوسف علیہ السلام فلم د موسی علیہ السلام فلمونه جوړ کړي د نبی علیہ السلام فلمونه جوړ کړي او هغه د پیغمبرانو شکل پکې نه خي جنگ بدر یې جوړ کړي دی جنگ احد یې جوړ کړي دی او پیغمبر نبی علیہ السلام شکل پکې نه خی خو صحابه پکې خی دا حمزه دی او دا بلال دی او دا فلانکی دی فلانکی دی دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده ځکه فلمونو کې چې څوک کار کوي هغه څوک کي تاسې ووایه دمان فلم کې چې څوک کار کوي هغه ته څه ویلې کېږي دمان پخوا به ورته ډمان وي اوس ورته فنکاران وایي دمان دي نو ډم له د ابوهریره نوم کېښودل او ډم ته حضرت بلال نوم کېښودل او ډم ته حضرت حمزه نوم کېښودل دا حضرت حمزه دی او دا ګوره ولګېد په غشي په نیزه باندې او شهید شو ډمانو له صحابو نومونه یې ښودل او هغه نوم پې پورې کول چې کوم د پیغمبر علیه السلام متعلقه د صحابه دي ما یو جلک یو پوټې غوندې ما ورېږه زه وګورم چې تقریر کې سړی رد کوي چې لږ اندازې نه خو سړي ته معلوم یو موبایل کې راته چا یو سیکنډ دوه ښودل اوهو دا خو ډېر لوی جرم دی نو دا د پیغمبرانو د صحابه دا فلمونه جوړول یا د هغې د قبرونو تصویرونه جوړول او په کورونو کې یې ځاندول دروغ هم دی او دا ګناه هم ده دې نه ځان ساتئ نو براق عام حیوانو لکه څنګه چې په کتابونو کې راځي د خر نه اوچتو او د قچر نه راکوټې عام حیوان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور باندې سور شو سفر شروع شو د مکې مکرمې نبی علیہ السلام فرمایي یو ځمکه وه چې هغه د کجورو د بوټو د باغونو نه ډکه وه هغې ته یې بوتلم او کوز یې کړم وی دلته 2 رکعاته نفل وکړه ما پکې 2 رکعاته نفل وکړل وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی ما وی نه وی دا یثرب دی یثرب د مدینې منورې زوړ نوم دی دا ستا د هجرت ځای دی ستا او ستا د ملګرو د هجرت دا ځای دی بیا هم څه منځې سفر وکړو خو دې براق به قدم هغه ځای کې کېښوده چې کوم ځای به نظر لګېده نو بیا یو ځای کې څاروي براق ودرېده جبریل علیه السلام وی دلته م یو 2 رکعاته مونځ وکړه ما 2 رکعاته مونځ وکړو وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی ما وی نه وی دا د مدین علاقه ده چې کوم د شعیب علیه السلام علاقه ده بیا لاړم بل ځای کې براق ودرو وی کوز چې دلته م یو 2 رکعاته نفل وکړه هلته مې 2 رکعاته نفل وکړل وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی ما وی نه وی دا وادي سینا د کوه تور غاړه ده کوم ځای کې چې الله حضرت موسی علیه السلام له پیغمبري ورکړې وه او خبرې ورسره کړې بیا براق روان شو یو بل ځای کې ودرو کوز چې دلته م یو 2 رکعاته وکړه نو ما پکې 2 رکعاته وکړل
وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دې ته بیت اللحم وی چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. بیا د هغه ځای نه روان شو، یو ځای کې براق ودرو، وی را کوز شه. نو براق نه زه کوز شم. دا کوم ځای دی؟ وی دا بیت المقدس دی، بیت المقدس چې وده تاسو وایه. د جومات مخې ته یو تیږه وه، حضرت جبریل علیه السلام په هغې تیږه کې دا خپله ګوته ومنډله، هغه بنده وه، سوړه پکې وه خو په خاوره بنده شوې وه، زړه سوړه وه. هغه یې تازه کړه هغه سوړه، او هغه براق هغه پړې رسۍ یې په هغې کې ومنډله، غوټه یې ورکړه، براق یې هغې پورې وتړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې لاره چې تلم یو بوډۍ ښځه راته ولاړه وه، ډېره بد شکله وه او ببر سر او ډېره زیاته بوډۍ وه. وی ما ته اشارې کولې خو جبریل علیه السلام ما ته وی دې ته مه ګوره نیغ ځه. وی سمند چې لاړم یو بوډا سړی و، هم په ډېر بد شکل و، هغې اشارې کولې خو جبریل علیه السلام ما ته وی ده ته به هم نه ګورې. وی نیغ لاړم. تپوس مې ته وکړه چې دا بوډۍ ښځه څوک او دا بوډا سړی څوک و؟ وی دا کومه بوډۍ ښځه چې ته ولیده دا دنیا د دنیا د دنیا مثال دقسې دی. دا بوډۍ ښځه سړی د داسې بوډۍ نه چې دا ببر سر یې نیولي او دا سخا مخ یې او سخا شکل یې نفرت کوي. دنیا د نفرت شی دی، دی اصلي شکل دی. خلکو ته خو په ښکلي شکل دنیا ښکاري، دا ښکلی شکل یې نه دی، دقه د دنیا شکل. او د بوډۍ ښځې په شکل کې درته ولې الله وښوله؟ وی تا اندازه ولګوله دې بوډۍ به څونه عمر پاتې؟ مې دا خو ډېره بوډۍ ده او د مرګ په غاړه ولاړه ده او ډېر عمر یې تېر کړی دی. وی دغه د دنیا مثال دی، څنګه چې د دې بوډۍ څومره عمر تېر دی او څومره پاتې دی، د دنیا دومره عمر تېر دی او دومره لږې پاتې دی. ډېر عمر د دنیا تېر دی. دې نه اندازه لګوه بوډۍ به څو کالو کې وه، څو ورځې پس د مرګ وه، دومره د دنیا عمر تېر او لږ پاتې دی. او وی دا کم بوډا سړی چې ته ولیده دا شیطان او شیطان دی تا ته ودرېده او خدای پاک ته ته محفوظ وساتلې. که تا دې بوډا سړي ته توجه مخ ورړولې وه نو بیا به امت د اخرت په مقابله کې دنیا غوره کړې وه. وی چې بیت المقدس ته ورسېدو څاروي وتړه نو دوه لوښي نبي علیه السلام ته پیش شو، یو د پیو یو د شرابو، چې دې کې یو واخله. نو نبی علیه السلام فرمایي ما پی واغشتل. حضرت جبریل علیه السلام مبارک بادي راکړه، وی مبارک دې شه، ښه ده چې پی دې واغشتل. که د دې پیو په ځای دې دا شراب اغشتي نو بیا لغوت امت و قومت به دې ټول ګمراه شوي. شراب خو د انسان وجود ړوند کوڼ کي، نشه کي، نه په لوی اودس باندې پوهېږي او نه په غټ اودس باندې پوهېږي. د انسان د وجود نه مړی جوړ کې مړی بربادي کې عقل یې کار نه کوي. نو ستا د امت به بې عقله شوی ګمراه سړی خو بې عقلی عقل خو یې کار نه کوي، دا به برباد شوی. وی بیا جومات ته دننه کړم. چې جومات ته ور داخل شم صفونه ولاړ دي. ما وی دا به مانځه ته به څوک ولاړي نو امام به څوکي، صفونه ولاړ دي ټول. وی زه جبریل علیه السلام ونیوم مخکې صف ته یې روان کړم. وی زه مخکې صف کې ودرېدم. وی ما ته وی نه را مخکې شه، امامتي به دې ټولو خلکو ته ته کوې. نو زه یې د ګوتې نه ونیوم مصلي یې راوستم او ما ته وی چې دې ټولو ته 2 رکاته مونځ وکړه. نو ما ورته 2 رکاته مونځ وکړو. نو تپوس یې رانه وکړه چې دا خلک دې وپېژندل چې دا مونځ یې در پسې وکړه؟ ما وی نه ما خو نه دي پېژندلی. وی دا د حضرت آدم علیه السلام نه تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې کم و بیش 1,40,000 پیغمبران دي. تا ورته مونځ وکړو، دوی د پسې اقتدا وکړه، دا د مقتدیان شو ته امام شي. امام الانبیا ورته وایي، د ټولو پیغمبرانو امام، امام المرسلین، د ټولو رسولانو امام، یا سید الانبیاء والمرسلین، د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار. وی بیا کېناستم. چې کېناستم تقریرونه شروع شو. نو دا یو کس
اعلان کوي فلان کې براشي فلان کې براشي فلان کې هغه ناظم وته وي یا سیکرټري وته وي. نو حضرت جبریل علیہ السلام دغه کار شروع اعلان یې وکړ چې حضرت آدم علیہ السلام دې راپاسې او تقریر دی وکړي. زه ناست وی حضرت آدم علیہ السلام تقریر شروع نو وی د پیغمبرانو تقریرونه څو د الله صفتونه کول او د الله حمدونه بیانول. حضرت آدم علیہ السلام د خدای حمد بیان کړ. وی زه د الله ډېر لوی شکریا ادا کوم د الله ډېره لویه ثنا ادا کوم او ډېر حمد یې ویم په دې خبره چې زه خدای په جنت کې پیدا کړم. زمانه خدای زما بیبي پیدا کړه او بیا زمانه الله انسانان پیدا کړه او په ځمکه کې خدای پاک زه خلیفه راولېږلم د خپلو احکامو د جاری کولو د تنفیذ دپاره. زه په دې د خدای شکریا ادا کوم چې دې د ټولو پیغمبرانو نیکه جوړ کړی او د ټولو رسولانو نیکه جوړ کړی او د دنیا آبادي خدای پاک د انسان آبادي زمانه جوړه کړې ده. په دې د خدای شکریا ادا کوم. بیا کېناست. بیا حضرت نوح علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام آواز وکړ. اوس به نوح علیہ السلام راشي ستاسو مخکې به یو څو خبرې وکړي. حضرت نوح علیہ السلام هم د الله حمد او د الله صفت بیان کړ. زه هغې الله له ډېره شکریا ادا کوم او د هغې الله ډېر حمدونه او ثناګانې ویم کم الله چې د یو ظالم قوم په مقابله کې ماله بری راکړ او زما قوم یې هلاک او بیا د دنیا آبادي الله دوباره زمانه شروع کړه. ځکه نوح علیہ السلام نه بیا چې کشتۍ کې خلک بچ شو او نور قوم کافران غرق شو نو د دنیا دویم نمبر آبادي د نوح علیہ السلام نه شروع شوه. آدم ثانی ورته په دې بنیاد وي. نو د دنیا دویم نمبر آبادی الله زمانه شروع کړه او ډیر پیغمبران زما په اولاد کې دي او زه خدای په کشتۍ کې بچ کړم سره د خپل مسلمان قوم نه او کافران الله هلاک کړل. دغه خدای له ډېره ثنا ده ډېر حمد او ډېره شکریه ده. چې د خپل تقریر خلاص کو کېناست نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام راوبلل. حضرت ابراهیم علیہ السلام د خدای ډېره ښکلې شکریا ادا کړه او ډېر حمدونه یې وویل. د خدای شکر ادا کوم چې ما باندې خدای د نمرود اور ګلې ګلزار کړ او د یو ظالم بادشاه نه خدای زما ښځه بچ کړه او د هغې الله شکر ادا کوم چې زما په لاس یې بیت الله جوړ کړ. د هغې الله شکر ادا کوم چې زما الله زما بچی ما د خدای په نوم قربانو او الله د هغه په ځای یو ګډ راولېږه. زه د خدای شکریا ادا کوم. نور هم ډېرې خبرې وکړې خدای خلاصه ده. بیا حضرت موسی علیہ السلام را پاسو. موسی علیہ السلام هم د خدای حمد وي. زه د الله حمد ادا کوم چې د فرعون په کور کې د خدای د دشمن په کور کې ماشوم لوی کړم او هغه ظالم فرعون او د هغه قوم چې زما دشمنی کوله خدای په دریاب باندې غرق کو. ماله الله تورات غوندې عظیم کتاب را کړی. زه د الله شکریا ادا کوم. بیا حضرت عیسی علیہ السلام را پاسو. هغه هم د خدای شکریا ادا کړه چې دی د مور نه بې د پلار نه پیدا کړی او زما په لاس به یې مړي جمدي کول او برګیان او ړانده به یې پې جوړول او زه اسمان ته جمدې پورته کړیم. زه د هغې الله شکریا ادا کوم حمد ویم. اخره کې چې د پیغمبرانو خپل تقریرونه وکړل نو نبی علیہ السلام یې په آخر کې را پاسه. دا مشر میلمه عموماً په آخر کې تقریر کوي. جبریل علیہ السلام آواز وکړ چې اوس به د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم هغه په آخر کې تقریر وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي زه چې کېناستم ټول پیغمبران دي آدم علیہ السلام نه واله عیسی علیہ السلام پورې زه به اوس څه ویم. وی مې چې زه د الله پاک ډېر حمد ادا کوم او ډېره شکریه ادا کوم چې د ټولو پیغمبرانو په آخر کې زه راولېږلم او د ټولو پیغمبرانو خاتمه په ما وکړه. ځکه د نبی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر نه راتلی شي او نه به شي. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی
د ټولو پیغمبرانو آخري مهر زیب باس ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي. فرمایي یو حدیث کې وی زما او د نورو پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ دی، بلډینګ یو خشته بلډینګ یي مزیدار، او یو سړی ته ګیر چاپېره تاویږي او د دې بلډینګ صفت کې چې ډېره ښه محل دی، ډېر ښه بلډینګ دی، خو د یوې خښتې ځای پکې خالي دی. نو دا سړی تعجب کوي ډېر ښکلی بلډینګ، یاره ارمان که دا یو خښته پکې وي ډېر خشته به دا یو خښته پکې نیمګړې ده نو په دې دا بلډینګ پوره نه دی. افسوس چې دا یو خښته پکې وي دا محل به څونه خشته و. نبي علیه السلام فرمایي د دغې بلډینګ دغه یوه خښته زیمه په ما خدای د پیغمبرانو دا بلډینګ برابر کړ، ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي. نو وی زه اخیری پیغمبر یم او زه اخیری امت تی، زما امت اخیری امت تی، لیکن یو خبره کوم زه د خدای حمد ادا کوم چې اخیری پیغمبر یې راولېږلم، زما امت اخیری امت راولېږه په دې حمد، لیکن زه او زما امت به د ټولو نه مخکې جنت ته داخلېږو. حدیث پاک کې هم دقسې راغلی دی چې زه د ټولو نه اخیری پیغمبر یم، او چې کله جنت ته زه داخلېږم د جنت دروازه وټکوم، د هغې چې کومه کړی ده هغه به وټکوم، نو ما ته به دننه نه دربان اوازو کې څوک یې، زه به ورته خپل نوم والم چې زه فلان کې، نو ما ته به هغه دربان وی بېکه عمرتو هم ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي دروازه وټکئ، نو دروازه به کولاوی د ده نه مخکې بل چاته به دروازه نه کولاوی. نو ټولو کې اول نمبر زه او زما امت به جنت ته داخلېږو، وروسته به نور خلک داخلېږي، او زما امت اخیری امت دی، خو حساب کتاب به د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې مونږ سره کېږي، مونږ سره چې وشي د هغې نه پس به نورو سره کېږي. نبی علیه السلام فرمایي که انا سید ولد آدمه، وی دا ټول بني آدم دا او چې څومره دي د آدم علیه السلام اولاد د هغې سردار وی زیم. یاره وی ولا فخره، وی دا مې اسې حقیقت ته بیان که خو ګورې کبر نه کوم. او بیا فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه، آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت من غیر فخر، وی ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسیٰ علیہ السلام پورے وی دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې، خو کبر او فخر نه کوم. نو زه اخیری پیغمبر یم، امت مې اخیری دی، خو جنت ته به د ټولو نه مخکې ځم، او زه د هغې الله حمد او شکریه ادا کوم چې زه اخیری راولېږلم، حساب کتاب به زما امت سره د ټولو نه مخکې کوي، او زه د هغې الله حمد او شکریه ادا کوم چې زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام وفرمایل وی څه مو خیال دی، ستاسو څه خیال دی جنت ته څونه نیم چې تاسو جنتیان شئ نو دا مو خوښه ده؟ وی او صحابه وی ښه تاسو به د جنتیانو نیم به تاسو یې، نیم به د ټولو امتونو نه نیم ستاسو د امت نه. صحابه وی الله اکبر. نو چې نبی علیہ السلام لږ سوچ وکړو نو دویمه وحی راغله، د الله مهرباني ده. وی داسې به م نی، وی دوی سې د جنت د خلکو به ستاسو نه، دوی سې به د جنت د خلکو نه ستاسو نه، یو حصه چې ده دا به د باقیو ټولو امتونو نه. صحابه خوشحاله شو او وی تاسو څومره یې د نورو امتونو په مقابله کې؟ وی ستاسو د نورو امتونو مقابله کې داسې یې لکه د تور غوی په شا چې یو سپین داغي، نور دونه ډیر دي، د تور غوی په شا چې سپین داغي، سپین داغ کې څونه ویښته وی او هغه باقي څومره دي، نو نور ډیر زیاتی تاسو لګي ما او جنت ته به داغي د ټولو په نسبت دو چند تاسو داخلېږي، یو چند به د هغوی نه چې دا حمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادا کړ د الله تعالی. نو مجلس ختم شو، براق همغه سوړې پورې تړلې پاتې شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده،
معرف القرآن کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھے دا او غالباً دا دے آیات لاندی دا واقعی لکھے دا کله چې پیغمبر علیہ السلام هرقل د روم دوی بادشاہ دی هغه ته خط ولېږه چې ته مسلمان شه شکریه د پاره راغلی او بیت المقدس ته نو نبی علیہ السلام چې ولا خط ولېږه نو دی په بیت المقدس کې و عیسائی و دی هرقل هغه وی تاسو داسې وکړئ د دې سړي د دې پیغمبره دعوه چې کړې ده د د قوم څوک شته دلته په دې شام کې که د قوم څوک وي نو هغه راوغواړئ دلته یو څو تپوسونه کوو نو ابو سفیان رضی الله عنه کافر دی دغه وخت کې وروسته مسلمان شوی دی هغه وی مونږ تجارت له تللو نو وی مونږ یې وغوښتو چې بادشاه مو غواړي نو مونږ ورلو بادشاه ته نو یې ما نه یو څو تپوسونه وکړل دا اول تپوس یې دا وکړه چې د نسب څنګه دی ما یې د خو ډېر ښه نسب دی دویم تپوس یې دا وکړه چې پلار نیکه کې چې د بادشاه تېر شوی دی که نه ما وی نه دی تېر شوی خیر ډېر تپوسونه یې وکړل وی ما بس جواب ورکاو اگر چې ابو سفیان دغه وخت کې کافر و چې پوره جوابونه مې ورکړل نو وی دې هرقل وی چې دا ته سوی او دا ټیکي که نه نو دا رښتونی پیغمبر دی دا رښتونی دی او سیملک موضع قدمیه او دې به دې ځای ته رارسي دې ځای باندې به حکومت راځي او که زه د پیغمبر په خوا کې نن ناست وم نو ما به ورله دا خپې وینځلې وې ابو سفیان وی پوه شم چې دا خو روم خو داسې دی لکه دې زمانه کې امریکا چې څنګه دا بادشاه خو جوړ مسلمانېږي نو ما پکې یو خبره ورشغوله چې دا بادشاه مسلمان نشي مې چې صاحب داسې ګډې وډې خبرې کوي وی څنګه ګډې وډې وایي وی مې چې صاحب اوس یې ویلي دي یو څو ورځې وشوې وی چې زه بیت المقدس ته تللی یم څه موده وشوه او د په شپه کې تللی یم او بیا واپس راغلی یم په نیمه شپه کې په ډېر لږ ساعت کې تللی او راغلی یم وګوره دومره دروغ وایي وی چې ما دا خبره وکړه ابو سفیان وایي وی د هرقل شاته یو سپینګیری سړی ولاړ عیسائی وی هغه ما نه تپوس وکړو چې بادشاه سلامت دی یو تپوس وکړم وی هغه وی چې وکتې وی مې چې دا د کومه میاشت یادوي یو کله بیت المقدس یادوي وی چې دا پلانکي کال کې یادوي په پلانکۍ میاشت کې پلانکۍ شپه کې یادوي چې د تلیم بیت المقدس ته نو هغه بوډا بابا هغه بادشاه ته وی صاحب دا ټیک وی نو بادشاه مخ ورواړو بابا ته وی بابا تا ته څه پته لګي چې دا ټیک وی وی صاحب ما ته پته لګي وی دا دې چې کومه شپه یادوي وی په دغه شپه د بیت المقدس ډیوټي د ما په غاړه وه ما به دروازې ماسخوتن بندولې او سار به مې کولاول دا زما ډیوټي وه وی دې چې کومه شپه یادوي وی په دغه شپه چې خلک ماسخوتن د عبادت نه فارغ شو تلل او ما دروازې بندولې نو د بیت المقدس چې کومه مرکزي دروازه وه هغه نه بندېده نه بندېده وی ما زور لګو نه کېده وی بیا مې خلک راغونډ کړل چې دا خو جومات دی سامان دی پکې قیمتي څوک غله را نشي نو ترکاڼان مې راوستل چې راشه دا دروازه بنده کې وی چې ترکاڼ مې راوسته هغو کتل وی داسې کار دی چې را درشل راښکته شوې ده او دا پله او د دروازې دا تنبې نیولې ده بره نه درشل راښکته شوې او دا دروازه یې نیولې ده نو دا اوس دا نه بندېږي بره پې درشل پرته ده دا به سار کې بیا مونږ دې لا ټیکونه ورکو درشل به اوچتو نو دروازه به بندېږي دا اوس نه بندېږي زه د شپې پکې څه ګزاره به وکړو ډېره ښه وی بس دروازه هم دغسې کولو پرېښوده وی سار چې زه لومبی رالم او دروازې مې نورې کولاویلې او دې دروازې له مې ګوتې یوړې نو په خپله بنده شوه هلکه داسې ګچل دی بېګا خو پې د پاسه هغه درشل راښکته شوې وه ترکاڼانو وی نه بندېږي او ما هم زور لګو نه بندېده اوس په خپله بنده شوه چې دا ولې یاره وی زما ړله راله چې دا د خدای څوک نیک بنده دی جومات ته راته دا دروازه د هغه دپاره ما نه خدای کولو پرېښېده اورېږه بار وځم وی چې بار لاړم نو هغه کومه تیږه چې د جومات نه بار تیږه وه کاڼې و په هغې کې به سورې و او پیغمبران چې به په سارو رالل نو هغه سوري کې به یې پړې ورکه او هغه خپل څاروی به یې تړه
اخو بنده و د زمانونه پیغمبران خو نو وی چې ورلم هغه سورې چا کولاو کړی او په هغې پورې پړې د پړي د تړلو نښه وه پې د پاسه دا پړې چې په یو ځای کېږي د هغې هغه نښه وي که نه د هغې نښه وه او د کاڼي خوا کې د اس د سومانو د خپو داغونه و نښې م پرتې وې مې چې دا څوک د خدای نیک بنده هر څوک چې راغلی دی دلته یې خپل څاروی تړلی دی او بیا جومات ته راغلی دی پکې مونځ کړی دی او بیا تللی دی وی صاحب چې دی وایي چې دا پیغمبر په دغه شپه تللی دی بیت المقدس کې مونځ کړی دی دا ټیک وایي جی نبی علیہ السلام فرمائی دی ترونو دا اسرا سفر وی زمون پا کتابونو کی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اغا اللہ لپاکی دا چی خپل بندے دا بیت اللہ دا جماعت دا بیت المقدس جماعت دا شپی پلگا عیسیٰ کے بوتو دی آیت ترجمہ با دا تکوم خلق صبرو کی جماعت دا چکل روت دویم سفر پا پوڑای شوی دی پا براق ندی شوی براق نقل تا پاتش پوڑای تا پا عربی که معراج وی معراج دا پوڑای نم دی پاگی شوی دی پوڑای سنگوا اللہ تا پتا دا خو چونکہ صحابہ کرام خو پوڑای پیجے نی اس پوڑای مختلف قسمو ندی یو دا سیمٹو پوڑای دی یو د لرګي پوړی د پخوا به خلکو اندرم پایه ورته وي او یو قسم پوړی دی په دې وټلو موټلو کې وي هغې باندې چې خپه کېدي نو په خپله به بره روانوي هغې ته هم پوړی وایي اسکلیټر ورته وایي اکسلیټر نو مختلف قسمونه دي د پوړو لوی الله ته معلومه ده چې پوړی څنګه وه خو له دغه ځای نه نبي علیه السلام وخته اسمانونو ته جبریل علیه السلام ورسره دی په بخاری شریف کې حدیث دی وی چې کله لومبي اسمان ته ورسېدم نو جبریل علیه السلام دربان ته وی دروازه کولاو کړه ا دې تپوس کې څوک یې وی د جبریل څوک در سره دی ای ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم وی دی په خپل راغلی دی اکه رابللی شوی دی وی نه رابللی شوی دی زمونږ د حدیث و شارحین دلته یو سوال کوي چې د دې خبرې څه مطلب دی چې په خپله راغلی دی او که رابللی شوی دی نو وجې لیکي یو وجه پکې دا لیکي چې دې کې د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته اشارت دی چې ګورې دی د الله په بلنه راغلی دی د الله میلمه دی څوک چې څوک وبلي نو هغه ته میلمه وایي که نه وایي دی الله بللی دی الله راغوښتی دی یعنې دی د الله میلمه دی وی براو ختم وی چې میں او ختم پا دی لومبی اسمان کې میں حضرت آدم علیہ السلام سره ملاقات شو دا پیغمبران دی خدای والا طاقت ورکی الته بیت المقدس ترا غوښتي دلته اوس هر پیغمبر ورته په اسمان کې بازی کینولې وی ما ته جبریل علیہ السلام وی سلام په واچوا دا ستا نیکه آدم علیہ السلام دی نو ما په سلام واچو نوی آغا دا سلام جوابو کو مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح زما آغا نیک بچے او زما پا آغا پاک بچے و پاک پیغمبر دی زما سلامی ہر کلی دی وی پا آغا میں سلام واچو وی دا آغا دینا بیا دویم اسمان توخی جولم وی التکم چی کم دربانچی دی اگه دربانچی دی تپوسو کو سوکے جبریل سوک در سر دی ما سر محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم پخپل راغلی دی اکرا بللی شوی دی وینا بللی شوی دی نو چی براو ختم نو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا حضرت یحییٰ علیہ السلام سر میں ملاقاتو شو دا تقریباً دا ترورے بچی کی گی دا عیسیٰ علیہ السلام مور چی بی بی مریم دا آغا دا یحییٰ علیہ السلام دا ترور لور دا نو دا ترور دا لور زوی شو نو دا ترور دا لور زوی تم خلق دا ترور زوی وی دوارو سر ملاقاتو شو اغیبان نمیم سلام واچو اغیم پا خیر آلے ہوئے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح زمون اغا نیک او پاک رور او پاک
پیغمبر ته د هرکلی وي دریم اسمان ته وختم اقصې جبریل علیه السلام ته تپوس کو دروازه کوله وکړه څوک کې جبریل هم څوک د سره دی فلان کې په خپله راغلی دی که بللی شوی دی نه بللی شوی دی چې دریم اسمان ته وختم نو هلته مې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو هغه سره هم په خیرالی او هرکلی وشو او وی چې یوسف علیه السلام ته مې وکتل نو هغه له خدای د دنیا د حسن نیمه ورکړې وه د ټول دنیا حسن یو ځای کا یو طرف ته او د یوسف علیه السلام حسن بل طرف ته وی بیا څلورم اسمان ته وختم هغسې سوال جوابونه وشو هلته مې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو او بیا په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیه السلام سره او په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره خو چې د موسی علیه السلام سره مې ملاقات وشو زه ترې روان شوم نو هغه وژړل نو تپوس ته وشو چې ولې دی وژړل وی ژړا مې په دې وکړه چې زما نه پس رستو الله یو کشر الک راولیږه او زما د امت نه به د ده امت په زیات تعداد کې جنت ته ځي نو اووم اسمان ته لاړم نو په اووم اسمان کې مې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو حضرت ابراهیم علیه السلام چې مې ولیده نو بچی ته گیر چاپیره ناستو او په هغه مې سلام واچاو وی دا ستا نیکه دی پلار دی د ابراهیم نو ما پې سلام واچاو نو هغه م راته ووایي چې زما بچې او زما په پاک ښکلي پیغمبر دی سلام وي او هرکلی دی وي وی دا واړه ناستو نو ما تپوس وکړو د جبریل علیه السلام نه چې دا ګیر چاپېره خلک څوک ناست دي وی دا د ماشومان دي چې کوم په ماشوموالي کې مړه دي د هغې روحونه دي د هغه دي او د آدم علیه السلام سره مې بچي ولیدل د هغې روحونه وی چې آدم علیه السلام به ښي طرف ته وکتل نو خوشحاله به شو او چې ګس طرف ته به یې وکتل نو خفه به شو نو ما تپوس ته وکړو چې دا ولې وی دا ښي طرف تر آدم علیه السلام نه د هغې خلکو روحونه دي چې د کوم مسلمانان بچي دی او جنت والا دي او ګس طرف والا هغه دي چې کم دوزخ والا دی او کافران دي نو دی چې دی خپلو بچو ته وګوري جنت والا ته دی خوشحاله شي وخاندي او چې ګس طرف ته دی خپلو بچو ته وګوري چې دا به دوزخ ته ځي نو دی بیا خفه شي وژاړي وی په اووم اسمان کې مې یو بیره ولیده سدرة المنتهی ورته وایي چې د هغې څانګې د هغه بل اسمان نه پورته تللي دي دا دومره غټه بیره ده چې وی د هغې یوه بیره د چاټۍ عمره وه او د هغې پاڼې د اتي د غوږونو عمره یو پاڼه وه او د سرو زرو پتنګان مې پکې ولیدل د سرو زرو دومره غټه ده یو روایت کې راځي وی که تیزې سورلی والا کس او یا زره کاله د دې لاندې منډې ووایي نو د دې سورې به ختم نشي منتها ورته ځکه وایي چې د دې دنیا او د دې وو اسمانونو چې کم زیروح بندگان دي فرشتي دي یا انسانان د دې نه بره نشي تللی دغه ځای نه جبریل علیه السلام لاندې پاتې شو چې بس زما ډیوټي دلته تا سره ختمه شو دې نه بره زه نور نشم تللی دې نه بره به توس یوازې ځئ نو هلته نور مخلوق دی نورې فرشتې دي هغه مې ملګرې شوې دا خلک چې ورته لامکان وایي نو هلته لاړم بره ختم نو ما د قلمانو کشار واورېده لوح محفوظ چې ورته وایي ټقار مې واورېد چې لیکل کېدل او په دې اووم اسمان کې مې لوح بیت المعمور ولیده بیت المعمور په اووم اسمان کې یو کوټه ده لکه دلته چې زمونږ بیت الله کوټه ده او خلک ځي او پکې عبادت کوي نبی علیہ السلام فرمایي روزانه او یا زره فرشتې په دې بیت المعمور کې عبادت کوي او کمې فرشتې چې پکې یو ځل عبادت وکړو یو ځل ورننوته تر قیامته پورې به د هغې نمبر بیا رانشي او دا ټول اسمانونه د فرشتو نه ډک دي ډک
دومره فرشتي دي. لکه یو ځل حضور پاکو فرمایل ویتت السما وحقت لها ان تأتی، وی اسمان چینګار کوي وی مناسب دی چې وچینګېږي. وی ځکه یو لیش ځای پکې داسې نشته چې په هغې فرشته الله ته په عبادت نه ده، یو لیش ځای خالی نشته. او چې کله قیامت شي که نه او دا فرشتي څنګه عبادت کوي لکه زمونږ په شان نه دي، چې خدای کله پیدا کړي بس په عبادت دي، نه ډوډۍ ته حاجت شته، نه اوبس کی، نه ستړي کېږي، نه ولا خوب راځي، نه غم قادي شته، نه چا سره ګپ شپ شته. لکه څنګه چې زمونږ دا سترګې رپي او مونږ پې نه ستړي کېږو، یا دا هوا مونږ اخلو ساه الو په دې مونږ نه ستړي کېږو، دغه رنګې هغوی په عبادت نه ستړي کېږي. نو څوک کاله مخکې په خدای پیدا کړي دي، دا اسمان چې پیدا دی د هغې نه مخکې هغې سره په عبادت ولاړې دي او قیامت پورې څونه عبادت به دوی وکړي. لیکن چې کله قیامت شي که نه نو دوی به دا سر د سجدې نه راوچت کړي، دوی به څه وایي سبحانک ربنا، سبحانک یا ربنا، ای زمونږ رب تعالی ډېره پاکي ده د هر عیب نه پاکې، ما عبدناک حق عبادتک، خدای ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې هغه هم دله نه دی کړی، دغه عبادت او بیا هم دا ستا د شان مناسب عبادت هم نه دی کړی. نو بیت المعمور مې ولید، نو بیا بره لاړ د رب العالمین سره ملاقات وشو. نو چې الله سره ملاقات وشو نو عجیبه اندازه ده، اوس الله ذوالجلال ته تپوس کوي چې څنګه الله سره ملاقات وشو نو فورا الله ته تپوس کوي ماله دې څه تحفه راوړې ده. یو دوست چې دوست دی ځان سره تحفه وړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي وی تاسو چې یو بل لځای ملاقات کوئ نو ځان سره هدایا یوسئ، تحادو هدیه ځان سره یوسئ، تحابو یو بل سره به په دې مینه پیدا شي. ډالۍ تحفه دا مسنون دوړل. نو تا څه هدیه راوړې ده، څه تحفه دې ماله راوړې ده؟ اوس خدای پاک حضور پاک تړه کې اچولي دي، څه به وله وړې؟ پیسې وله وړې نو خدای په پیسو څه کوي؟ هغه شی به سړي له وړې چې هغه سره یي نی ورسره. اوس ما لکه یو سړي د کې اوبه راوړي په تحفه کې نو اوبه مونږ کره لږې دي څه، یا تاله مثلا زه ګوړه دروړم یو 15 چکې په تحفه کې نو ته به زمیندار کاکا به وایي چې ما سره خو خپله ګوړه شته که دې پکار چې دله درکړم. نو هغه تحفه خلک چاله وړي چې هغه سره نی، نو داسې به څه تحفه چې الله سره به نی او نبی علیه السلام به ولې یوسي څه دې راوړي دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله وتعالی کې اچوي، الله چي داړه کې او ته فرمایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات. ما صاحب الله هغه تحفه راوړې چې تا سره نشته، څه شی دی؟ هغه عاجزي ده، عاجز راغلی ما د خولې عبادت راوړی دی، د خولې عبادت، ما د بدن عبادت راوړی دی او مالی عبادت، د ژبې عبادت، د اندامونو عبادت، د مال عبادت خدای دا ټول ستا دپاره دی بل چا دپاره نه. التحیات لله د ژبې عبادت، والصلوات بدني عبادتونه، او الطیبات او مالی عبادتونه. عبادت د عاجزۍ نوم دی. سبحان الذي اسرا بعبده برسوله نه وایي. پیغمبر علیه السلام لکه دا کمالات خدای ورکړي دا په دې چې ځان ته بنده ویلی دی، ځان ته عجزه ویلی دی، ځان ته لوی نه دی ویلی، کبر یې نه دی کړی، لویې نه ده کړی. لویې باندې الله خفه کېږي، په کبر الله خفه کېږي او په عجزۍ رب العالمین خوشحالېږي. ما الله د ژبې، د مال او د بدن عاجزي ستا دربار ته راوړلې ده، نو الله پې خوشحاله شو. السلام علیک ایها النبی، ای زما پیغمبره ما پتا دې سلامتیای، ورحمت الله وبرکاته، د الله رحمتونه د الله برکتونه. نو نبی علیہ السلام څه وایي؟ السلام علی نه وایي چې او په ما دې سلامي. خدای پاک ته خو نشي وایي چې السلام علیک، الله خو د عیب نه پاک دی. السلام علیک خو بنده ته به وایي چې خدای د عیب نه پاک وساته. نبی علیہ السلام څه وایي؟ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. ستا دا سلامتیا دې په ما باندې وي
او زما په ګناهګار امت می او په نیکانو دې وي علینا کې علما وایي چې دا ګناهګاران یې ځان سره ملګري کړل ځکه وروسته عباد الله الصالحین دی او بیا فورا وایي اشهد ان لا اله الا الله دې ګوی ورکوم چې الله ته ګورې یو وي شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې خبرې م ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا بنده دی او ستا رسول دی څنګه چې زمونږ د ایمان دی چې نبی علیه السلام د خدای رسول دی نو د پیغمبر علیه السلام هم په ځان د ایمان دی چې د خدای رسول دی دا عقیده به زما مې او دا به د هغه وي زه به محمد رسول الله ویم ابه محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم نو د دې وجې نه د معراج د الله او د پیغمبر په منځ کې چې دا کمې خبرې وشوې نو دا خدای په منځ کې کېښودی چې تا ته هغه معراج را یادوي دا حکایت دی ښه دې منځ کې ځکه مونځ هم د مسلمان دپاره معراج دی الصلاة معراج المؤمن نو الله پاک ولې یو تحفه ورکړه وی ښه یو تحفه دله در کوم هسه دي وی په تا او ستا په امت به تا خو ووایي چې عبادتونه تاله دي که نه عبادتونه او بندگی نو ما بندگی به کوې د مانځه په شکل کې نو 50 منځونه مې ستا باندې او ستا په امت پرس کړل نو نبی علیه السلام خوشحاله دی چې بندگی خو ما اوس اظهار وکړو چې بندگی تاله ده الله په دې بندگی خوشحاله شو نو مونږ د بندگی نقشه ده 50 نقشې 50 منځونه دروازې خوشحاله راغی موسی علیه السلام سره ملاقات شو وی خدای دله څه درکړل وی مال 50 منځونه راکړل خوشحاله و نبی علیه السلام وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی 50 به څنګه کوي خو نبی هم خوشحاله و که دې ته یې سوچ نو چې دا به څنګه کېږي او څنګه نه په لویه تحفه خوشحاله وی ورشه الله نه درخواست وکړه چې درته کم کي که کم یې درته نه کړل 50 ته امت نشي کولی ګورې غرق به شي لاړ نبي علیه السلام وی الله لږه ګزاره وکړه زما امت سره وی ښه 15 مې کم کړل بیا راغی موسی علیه السلام بیا ورته دا بیا کم کا بیا لاړ ته او راته به 15 به کمېدل اخر کې 15 پاتې شو موسی علیه السلام دي دا 15 لیر دي زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ورشه لاړ شو دام کم کی نو 15 به کمېدل نبی علیه السلام لکې وایي چې اوس لاړ شم دا 15 نور کم کې پاتې به څه شي یاره بس ما له حیا راځي نور نشم تللی نو الله هغه ځای نه آواز وکړو لا یبدل القول لدی زما فیصلې نه بدلیږي هي 5 وهي 50 15 شو په عمل کې خو ثواب به د 50 تو ملاویږي عملنامه کې مو بغه 50 ته لیکم عملنامه کې مو 50 یو نیکی یو پلس دا بدل الته لیکم 50 50 کمیږي بنه دلته تا ته مې کم کړل ته 15 کوا دلته نه کم 50 په لیکم نو نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی چې واپس راغی بیا بیت المقدس ته و بیت المقدس نه واپس په براق راغی دا سفر څومره موده شو څومره ټیم کې وشو سبحان الذي اسرا بعبده اسرا په عربی کې د شپې تلو ته وایي زمونږ دا طالبان سوال کوي چې د لیلن پکې څه پیدا شوه ځکه اسرا خو هسې هم د شپې تلو ته وایي نو لیلن وروسته بیا شپه ده وی دې کې دې ته اشارت دی اسرا د شپې تللې کړي دي خو لیلن تنوین د تقلیل او تنکیر په ډېر لږ وخت کې راغتلی دی دا سفر په ډېر لږ د شپې په ډېره لږ حصه کې شوی دی لیلن کې دا فایده ده څومره ساعت کې شوی دی وی چې د بسترې نه پاسېدمه نو بنده چې د تولۍ نه پاسې تولۍ ګرمه که نه نو چې واپس رالم نو تولۍ هماغسې ګرمه وه او چې کوم په دروازه وتو نو ما زنځیر راښکته کا زنځیر چې راښکته کړه لقي که نه څومره ساعت به لقي دا زنځیر یو منټ به ولقي نیم منټ به ولقي خو درونی بیا قلار شي وی چې واپس رالم هغه زنځیر هماغسې لقېدلی او درېدلی نو په دومره لږ ټیم کې دا افسوس شو نو په دې معراج کې د نبي علیه السلام ډېر څیزونه لیدي دي ډېر زیات او بیا د کافرانو تپوسونه ترې شوي دي هغه به درته انشاءالله پاینده جمعه کې ووایو خو صرف دومره خبره درته کوم چې د مکې د کافرانو د نبي علیه السلام سره چې کوم ظلمونه وکړل پریشانۍ ورته راوستې نو خدای وله د هغې په عوض کې دا ډېر لوی انعام ورکړ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا